په تشهود کې چې کوم کلمات وایو د دې مفهوم هم په ذهن کې کېنوي. دا الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د معراج په شپه باندې تحفه ورکړې وه. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله جل جلاله په دربار کې حاضر شو، نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل التحیات لله، د ما ټول زبانی عبادتونه د تا دپاره دي، والصلوات او د ما ټول بدنی عبادتونه د تا دپاره دي، والطیبات او د ما ټول مالی عبادتونه د تا دپاره دي. د دې په جواب کې الله جل جلاله ورته فرمایل السلام علیکا، او زبانی عبادت په بدله کې زبانی سلام دا د مونږ د طرفه نه په تا باندې ده، ورحمت الله او بدنی عبادت په بدله کې رحمتونه دا په تا باندې دي، وبرکات او مالی عبادت په بدله کې برکت دا په تا باندې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام درې شیونه پیش کړل او د دې په بدله کې الله جل جلاله درې شیونه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړل. خبره شروع شوله او دې سره یو اشکال او د هغې جواب هم واورئ. الله تعالی مونږ باندې 15 وخته منځونه فرض کړي دي او 15 وخته منځو مخته مونږ اذان هم کوو، او اذان مخته الصلاة والسلام علیک یا رسول الله موایي. د نویلو وجد شایده عشق پیغمبر ده، د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره عشق ده، ځکه یې مونږ نه وایو، ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر لوی ده او مونږ ډیر واړه یو، او ور کس چې کومه ده هغه غټ کس د لرې نه آواز ورکوي او د لرې نه یې رابولي، دا د ادب خلاف خبره ده. د دې مثال داسې ده که یو کس میلمه مدرسې ته راسي او د ده کار وي مفتی شبیر صاحب سره، ناظم صاحب ته ووایي چې مفتی شبیر صاحب سره د ما کار ده، او ناظم صاحب وګوري چې هغه مفتی صاحب خو مدرسه کې نشته، بهر ته وتلی ده، د یو طالب راوغواړي او ورته وایي چې ورشه مفتی صاحب بهر ته وتلی ده او راویې بوله. کله چې طالب بهر ته لاړ شي او منډې وهي، مفتی صاحب روان ده مخته، او یو بل کس هغه طالب وویني، هغه دا پوه شي چې یاره د طالب په استاجي پسې روان ده، نو هغه مفتی صاحب ته وایي چې د طالب شاته منډې راوهي، ما یقین ده چې دا به تا غواړي. کله چې طالب راورسېږي مفتی صاحب ورته وفرمایي چې ها وایه، وایي مدرسې ته طالب یو میلمه راغلی ده او ناظم صاحب ویل چې مفتی صاحب راوبوله. نو مفتی صاحب ورته وویل چې بیا تا ما ته آواز ولې نه راکوو، ما ته به دې آواز راکړی وای، زه به درېدلی وای او واپس به درغلی وای، وایي ته د ما استاد یې، زه تا څنګه رابللی شم داسې د لرې نه چې ای مفتی شبیره. نو استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله هغه د مثال بیانوي، وایي مونږ یو استاد ته د لرې نه رابلل دا خلاف ادب شمارو، نو بیا په خپله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د لرې نه د آواز ورکول، نو دا بیا د ادب خلاف ولې نه ده. او بیا مونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د لرې نه یا رسول الله دا نه وایو، ځکه چې دا د ادب خلاف ته، او الله جل جلاله ته مونږ یا الله ځکه وایو چې الله تعالی فرمایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید، وایي زه تاسې ته د شهرک نه هم در نږدې یم، ځکه مونږ الله تعالی ته یا الله وایو، او رسول نبی علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته رانږدې نه ده، ځکه مونږ یا رسول الله دا نه وایو. او بعضې خلک په دې خبره باندې هم اعتراض کوي چې تاسو په مانځه کې السلام علیک ایها النبی ولې وایي. مونږ په مانځه کې السلام علیک ایها النبی دا ځکه وایو چې مونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خطاب نه کوو، بلکې په عرش کې چې الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کوم خطاب کړی دا مونږ هغه خطاب نقل کوو. نو یو کس ته خطاب کول دا یو بیل خبره ده، او د یو کس خطاب نقل کول دا یو بیل خبره ده.
او داسې الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي یا ایها المدثر، او مونږ هم چې کله تلاوت کوو مونږ هم دا وایو یا ایها المدثر. داسې الله تعالی قرآن کریم کې فرمایلی دی یا ایها المزمل، مونږ هم چې کله تلاوت کوو دا وایو یا ایها المزمل. او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایلی دی یا ایها النبی، مونږ چې کله هم تلاوت کوو نو یا ایها النبی وایو. نو د دې په منځ کې فرق څه ده؟ الله تعالی هم هغه الفاظ استعمالوي او مونږ هم دغه الفاظ استعمالوو. الله تعالی چې قرآن کریم کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کوم خطاب کړی دا، مونږ د الله تعالی هغه خطاب نقل کوو او براه راست مونږ الله تعالی مونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خطاب نه کوو. نو یو کس تا خطاب کول دا یو بیل خبره ده او د چا خطاب نقل کول دا یو بیل خبره ده. مونږ چې دا وایو چې مونږ د چا خطاب نقل کوو او چا ته خطاب نه کوو، په دې باندې دلیل ته شاید نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی په عرش کې دا خطاب وکړو السلام علیک ایها النبی. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرش ته راغی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام لمونځ کاوه او تشهد به شروع کو التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی. په دې وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام بل نبی ته هم خطاب نه کاوه او د دې مطلب دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی خطاب هغه چې په عرش باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کړی دا، نبی علیه الصلاۃ والسلام په فرش باندې هغه خطاب نقل کوي. او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه خطاب نقل کوو او داسې مونږ هم هغه خطاب نقل کوو خو خطاب کوو نه. نو داسې په مانځنه مخته الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله ویل او دا ګڼل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د موږ درود اوري دا خلاف ادب خبره ده. او په مانځه کې السلام علیک ایها النبی ویل او مونږ په دې وخت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خطاب نه کوو بلکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خطاب نقل کوو او دا بالکل ادب ده. نو د دیوبند وال چې کوم دي دا ادب وال دي، خلاف ادب نه دي. الله پاک دې مونږ تاسو ټول د ادب وال جوړ کړي.